یوه ښځه راغله، امام صاحب رحمت الله علیه درس شروع ده. ښځې یو سیب راوړ، مڼه یې راوړه، په ټیبل یې ورته کېښوده، چاقو یې ورسره کېښوده. امام صاحب رحمت الله علیه راولاړ شو، ښځه ورسېږ ته شوله. امام صاحب راولاړ شو، سیب یې په منځ دوه ټوکړې کړې، بېرته یې کېښوده. ښځه راغله، مڼه یې وړه، چاقو یې یوړه. شاګردان یې حیران شو چې دا اوس څه کیسه وله. امام صاحب رحمت الله علیه له خپلو تلامذو پوښتنه وکړله، وایي د دې حقیقت څه و؟ امام صاحب رحمت الله علیه په جواب کې ورته وویلې، وایي دا ښځه راغله د خپلې مریضي په باره کې پوښتنه کوله چې د ما د مریضي شپې د زه څه وخت پاکېږم. دا د سرې مڼې نه وینې ته اشاره وله، او ما مڼه په منځ ورته نیمه یې کړله چې هر وخت د ادبي د معافي سپینه وینه راسي بیا ته پاکه. امام صاحب رحمت الله علیه تعالی دومره پوهنه ورکړې وه.